الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور أما بعد الله جل شانه دا کلام دا سورہ فاتر کم آیت کی مولوستل سو جمعے ندی آیت تبارک مبارس کرے ہو اور پدی آیت کی اللہ تبارک و تعالی دا اہل علم دا علماء او دا طالب علمانو او دا دین دا خدمتگارو درے قسم خلق ذکر کئی او مخ کی جمعہ باندې موږ عرض کړو چې الله تبارک وتعالى موږ ته د جنت ډېر آسان لارې ښودلې دي ډېر آسان لارې او دومره آسان لارې چې په هغه کې د شپې را پاسېدل نشته چې سړی ټول شپه تهجد وکړي په هغه کې روزي نیول نشته چې سړی مستقل روزي ونیسي هغه کې دومره ډېر صدقات او خیراتونو ته ضرورت نشته چې سړی ډېر لوی قرباني وکړي خو صرف او صرف د اهل علم د مبلغینو د علماو د طالب علمانو او د دین د خدمت کوونکو سره مینه ده او په دې مینه جنت ده دا درې جمعې موږ په دې باندې عرض وکړو خو بیا موږ دا عرض وکړو چې د شیطان کوشش دا وي چې دا آسان لاره د جنت دا زموږ نه خطا کې ګډوډه کړي نو د هغې د وجې نه شیطان او زموږ خپل ذاتي نفس د دې کوشش دای چې دا لوی سرمایه او دا نعمت زموږ نه ګډوډ شي نو بیا دا شیطان په موږ څه کوشش کوي دا کوشش کوي چې په اهل علمو کې او په دیندار خلکو کې عیبونه راوباسو موږ ته د هغوی عیوب را مخامخ کړي د هغوی غلطۍ راته را مخامخ کړي د هغوی کوتاهۍ راته را مخامخ کړي نو د کم اهل علمو او د کم دیندارو علماو د دې سره چې مینه پکار و نو هغه مینه په نفرت کې بدل شي چې کله مینه په نفرت کې بدل شي نو د جنت هغه آسان لاره د جنت ته داخلېدل هغه زموږ نه ګډوډه کړي بیا موږ دا عرض کړی چې زموږ د اهل علمو سره د دیندار خلکو سره نفرت ولې پیدا کیږي ولې دیندار خلک دي مبلغین دي اهل علم دي دا غوی سره زموږ نفرت پیدا شي ولې پیدا کیږي نو دا غي وجه دا د زما عزتمندو موږ د مسلمانۍ او د اسلام په مزاج نه پوهیږو مسلمانی موږ الحمدلله دعوه کوو چې موږ مسلمانان یو په فخر سره وایو
خو د مسلمانۍ مزاج څه دی د اسلام مزاج څه دی پرې نه پوهېږو د هغې د وجې نه زموږ په خپل منځ کې نفرتونه پیدا کېږي د اسلام مزاج درته نن عرض کوم د مسلمانۍ او د اسلام مزاج دا دی چې مسلمانی د سړي کې په سلو کې یو کم سل عیبونو کې یو خوبي لټای دا د اسلام مزاج دی اسلام او د مسلمانۍ مزاج دا دی چې کله سړی یو کم سل عیبونه یو کم سل خطایانی یو کم سل ګناهونه نو مسلمان په بل سړی کې یو خوبي لټای یو چې کله پکې سل په سلو کې یو خوبي او یو کم سل پدې کې عیوبي نو مسلمان هغه یو خوبي لټای او دغه مسلمان ځان ته نږدې کوي زموږ اسلام مزاج څه دی زموږ مزاج دا دی چې مونږ یو کم سل خوبي پټو او په دیندارو کې یو عیب راو باسو بس چې کله یو عیب مونږ ته مخامخ شي نو هغه یو کم سل خوبي او هغه یو کم سل نیکي هغه زموږ نه پټ کی نو چې پټ کی نو د یو عیب د وجې نه بیا مونږ د هغه سره فتنه هم کوو مونږ د هغه سره ورانه هم کوو مونږ د هغه سره دشمني هم کوو او مونږ د هغه سره حسد کینه او بغض هم ساتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جنازه راغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاج مبارک داسې وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صرف د قرضداري جنازه نه پړاوهل چې مړی براغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تاسو کو په داسه قرض شته ته چا نو کچا به وی چې نشته په قرضا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داغه جنازه وکړه او کچا به وی چې او چې قرضه پښتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تاسو کو د قرضې ذمہواری څوک اخلي نو کچا به وی چې الله رسول او ما د قرضې ذمہواری واغستل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داغه جنازه پړاو کړه کني وی به فرمایل وی تاسو ول جنازه وکړي او د قرضې نه علاوه چې یو سړی په ډیر زیات ګناهګارو یو جنازه راغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود وو ډیر ګناهګار سړی وو ډیر په معاشره کې مشهور او په ګناو په بدعملو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه سړی څنګه دی صحابه کرام ورزو کو ډیر ګناهګار سړی دی ډیر بدعمل سړی دی ډیر خطاکار سړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چاته د سنیکی یاد د چې د سنیک عمل کړي سخوبی و یاد ده یو صحابي راغی د الله رسوله او په یو موقع باندې ما او د صحابي د الله په لار کې یو شپه پهره ور کړی و پهره یو شپه صرف نبی علیہ السلام یې ور دی گئی جنازه په خپل پړاو کړه یعنی په دومره عیوبو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو خوبي لټول او زمونږ مزاج څه دی یو سړی کې بس سل خوبي خو چرته یو عیب په مونږ تر مخامخ شي بس په یو عیب مونږ هغه نه پریدو بیا اپی رسوا کو هم هغه خلق ته مخکاو هم او د اصل کې موږ د قران په حکم باندې عمل وکړو قران کې الله جل شانه فرمایي یا ایه الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے مومنانو اول د خپل ځان فکر شروع کړئ په خپل ګناهونو نظر واچوئ په خپل جسم نظر واچوئ خپل عیوب ځان ته مخې ته کوئ نو که پرس که تاسو کې دننه عیبونه نه پتازو کی دننه غلطی نہیں نو د بل چا عیوب پتا پوری نہیں خلی لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم چې تو پسې د لارې تو پنیک کای باندې نو د بل ګناه تا ته ضرر نشي رسولې په مونږ کې مصیبت دا ده چې مونږ د بل د عیوب او د خپل د ژوندۍ سره کاری بس خپل ځان زمونږ نه یری او د دې دوه وجې دي زما عزت مند دوه وجې یو وجه دا د نیکۍ تکبر دی چې کله په انسان کې خپل ذاتی د نیک عمل تکبر راشي دا د انسان د بربادۍ لپاره کافی ده علما فرمایي دوه قسمه تکبر دی دوه یو د مال تکبر دی او یو د نیکۍ تکبر دی د مال دا تکبر دا دومره نقصانی نه دی لکه د نیکۍ تکبر چې څومره نقصانی دی چې د انسان کې د نیکۍ تکبر راشي نو د نیکۍ تکبر د ټول اعمال بربادای نیکۍ ټول ختمه تباہ کوي او دا په مونږ کې په مونږ خلکو کې دا شته دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت دی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې روانو او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره داغه حواری داغه مرګر هم روانو ځوان په لار روانو په بره د غرب غونډې باندې یو غل یو ډاکو یو راهزن ناسو ډېر بدعمل او ډېر سیاکار او ډېر خطاکار
چې کله د حضرت عیسی علیه السلام نور نبوت هغه باندې پریوتو نو دا هغه الله جل شانه دا هغه هدایت طرف ته مخ کړه توبه یو باسلی الله زما توبه ده دا سچ می کړی بس ډیر غلط کار می کړی ارمان چې د عیسی علیه السلام مرګري وي لکه څنګه چې وسره د خپل په مزه مزه کې روان دي د غر نه راکوشو د حضرت عیسی علیه السلام سره روان شو یو عیسی علیه السلام دی یو دغه صحابي حواری دی هغه روان دی او دریم وسره دا ډاکو د غل رحزن روان دی د عیسی علیه السلام سره چې کوم نامرګری دی حواری نو وای د ډاکو ته دسی په بده غونته کې وکتل د خلې نه سونه باسل نه وته څه خبرو کړه نه د خلې نه سبدي ردیو باسلې اسی په بده وته وکتل خیال داو چې لا دا بده منه د کم طرف راغی کوم را پسې شو اسی معمولی غونته کې په بده وکتل حضرت جبرائیل امین وحی راوړ حضرت عیسی علیه السلام ته وای روح الله ستا سره دوه کسان روان دي په دې سفر باندې یو ستا حواری دی ستا مرګری دی او یو پتا پسې غل ډاکو رحزن را روان دی دا کم چې ډاکو رحزن دی د ټول ګناهونه می معاف کړه دا مخلص مؤمن دی د خیال ساته او دا کم چې د سره حواری او مرګری او ستا متبع روان دی د ټول اعمال می برباد کړه ټول اعمال می ولا برپسې شي باندې په کنزلو باندې نه په وهلو ټکولو نه په خله په خبرو نه اسی په کتو دي بد بدیو کتو لا دي په پسې نیک شوي په مونږ پسې را پسې شوي نو زما عزت مونږ دي ته وای د نیکای تکبر زمونږ استاد محترم نو فرمایل کله کله دا سراج زمونږ په معاشره کې یو سړی په خپل ډېر منځ گزار دی منځ کوي په خپل پنځه وخت منځ کوي د جمعې منځ هم کوي تهجد به هم کوي کله کله دا سراج په جمعات کې یو سړی چې په سالورم پنځه مخکار شي په جمعات کې یا جمعه په جمعه ښکار شي یا په اختر کې ښکار شي نو چې په سړی کې د نیکۍ تکبري ناغه څه خبره کوي یاره لار دي خطا کړه یعنی مسلمان منزل راغی زمونږ د هغه سره ریکشن سي یاره لار دي خطا کړه هو جمعه ته راغلی هلکه دا خو تا ډېر غټ کمال وکړو او په هغه باندې ځان داسې بر حسابو چې زه پنځه وخته مونځ ګزار یم او ته خو په هفته کې یو ورځ راغلی یا یو جمعه راغلی یا اختر ګلې نو مونږ په زړه کې دا تکبر دا ډېر خطرناک تکبر دی نه مسلمان ته چې راځې تا چې پنځه وخته مونځ ته حاضرې کړې ته په خپله راځې په خپله څوک نه راځي دا د الله رحم دی د الله کرم دی د الله مهرباني ده پتا باندې وکړو تی راويسته هغه باندې نه ده شوي ډېر مو د بعد به د الله رحم وشو جمعه تر هغه شکر وباسه الحمدلله کنه ما او تا د چا بیلماده د پاره دعا کړي څومره بیلماده په دې محله کې خواوشا ګرځي څومره ډېر خلک موږ په خپل منځل راځو په لار باندې ونی یو دلته ناسي تاسو په یقین سره وایي ما او تا چرته دوه رکعات نفل کړي الله تم جړلی چې الله دغه ته زما یو مسلمان ډور ناسي جمعه ته راواله نه بد وته ګورو وای وته ما چې راځه نه برازي دا خپل مرزي ده دلته به مونږ کې بلدي ته پکای خو زما استاد په نظر کې دادی چې د سړی مونږونه کو نو لا چې لګه دوا خولو کنه الله دا سړی منځل راواله یا الله زو دې راويستم په ما دې رحم کو زما په مسلمان نور باندې رحم کو چې دې منځل راشي نو ما او تا ول دعا نه کو ما او تا ول دعوت نه ورکو ما او تا دغه لپاره کوشش نه کو ما او تا دغه لپاره جاړو نه او ما او تا دغه لپاره د خیر خوای اراده نه کو نو که په پنځه مراغه نو زما استاد تکبر سره هو منځل راغله ډیر غټ کمال نه زما عزت مون دا ډیر لوی ګناه ده هر کله وته وای خوش آمدید وته وای په مینه محبت وسره سلام وکا او دا پاغه باندې دا مخصوصه وا چې لکه زه په ډیره موده بعد منځل راغلم دا خدای الله رحم دی زمونږ استاد محترم فرمایل ډېر خلک منځل راځي سبا کې منځل را نشي تاسو کله کوم دیونه کو یاره مونږ منځل نه هم تل اعلان علم ما مونږ نه کو زمونږ استاد محترم فرمایل تو سو کې مونږ نه کوونکې استادونه طاقت شته چې ته مونږ نه کې او تو یې سو مونږ نه کوونکې تو خو الله را بللې نه دعوت نه دې درکړې دې داسې مثال دی لکه یو سړی پردي واده چا ولا کارت نه دی ورکړې وینای وته نه کړي او تاسو یو کله کا واده لته نه رزونه هم تله تاسو ویلی نه دینو سب لاړ شي چې کاړي در کړي وي تاسو په عزت ویلې وي په قدر دې ته ویلې وي نو تاسو سل کارونه پرې خو دی وي دی واده له بته ویلې ته نه دي نو الله تبارک وتعالى تعالی دعوت نه در کړي تیرا بللې نه چې نه را بللې نو دې سیمه وای چې مامون نه دې کړي وجاړه افسوس خبره ما په سو نورونه لاړه زه ولې لاړم زمان الله خپه دې کړه
زما ته طرف ته د الله دعوت ما ته نشته د الله مهرباني په ما نشته ځکه رانه مونځ شو او کم چې راغلي هغه د بارانو دپاره وژړي چې دارونه ولې رانغله نو زما عزتمند ورځ مې دا کوو چې کله په مونږ کې د نیکۍ تکبر راشي نو د نیکۍ دا تکبر دا زمونږ اعمال بربادوي او د نیکۍ تکبر دا به زمونږ نه ختمیږي څنګه چې کله مونږ خپل زړونه یو مسلمان بل مسلمان ته خپل زړه پاکي بس چې کله زمونږ زړونه یو بل ته پاک شو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مفهوم دی یو واری نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل صحابه کرام دې ټول ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په ګورې د دې دروازې نه به یو جنتی را نوځي ګورې وتا صحابه کرام ناسو چې دا څوک په خوش قسمت خوش نصیب انساني یو صحابي را نوته د ګیرې نه وبس سسیدې پلاس کی پیزار نیولی او پیزار کې خودل راغه په مسجد نبوي کې ناستو بل ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ګورې د دې دروازې نه به یو جنتی را نوځي بیا صحابه کرام په انتظارو چې دا خوش نصیب په سو کې اقا پرونه صحابي بیا را نوته د ګیرې نه وبس سیدې پلاس کی پیزارو او راغه په مسجد نبوي کې ناستو پدریمه پیر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې دروازې نه به یو جنتی را نوځي صحابه کرام بیا په انتظار کیو اقا صحابي پدریمه ورځ را نوته په حق کیفیت د ګیرې نه وبس سیدې پلاس کی پیزارو کې خودل په مسجد نبوي کې ناستو په صحابه کرامو کې او صحابیو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا په عبادت سره ډېر زیات مشهور ډېر لوی عبادت گزار صحابیو د حیران شو چیرې عبادت الله معلوم توفیق راکړي د کم داسې عمل دی چې هغه عمل زو کم او زو د پشاندا مرتبه ماته میلاو شي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ طریقه سوا ټول شپه به تهجد کول ټول شپه ټول ورځ باغ روزه نیول په 24 غنټه کې به یو د قران کریم ختم کو دا دغه یومیه ترتیب او روټین دغه او دام یو روایت کې راځي چې کله دغه د واده شپه د واده په شپه اکثر د خلکو نه منظم یې نفلونه او تهجد خلاصه کې سحر دی والد سے تپوسو کو بچی شپه دي څنګه تیر کړه حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ عرض کو په بابا الحمدلله ټول شپه په تهجد تیر کړه پلاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت کو اے د الله رسول د واده شپه دې په تهجد تیر مطلب دا د بیبي صحاق حق ور کول پکاري دومره کمال درجه والے صحابیو دې پاسې دو په صحابه کرامو کې فاستبقوا الخيرات د خیر طرف ته سبقت کول دا ډیر زیاتو لاړو په دغه صحابي ورپسې شو ویره کستا اجازه دي تاسو نه دوه درې شپې وکم هغه بیا راځه وکم د دې د پاره چې زه د عمل وګورم چې کم عمل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه جنتی وي نو یو شپه د سره تیر سملاستو د دې چې کم دي کې د کمره په هغه کمره کې نو حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ صادر واغستو او په دې صادر کې وړو کې غونډه کې سوریو کو دته قتل چیر دې سم عمل کوي زه خدا عمل کوم د شپې تهجد کوم خو دې سکای نو دغه صحابي راغی او سملاستو او صادر واغستو ملا سودی ټول شپه ته ګوري چې کله برا پاسي سال چې الله اکبر کو را پاسي دوړو تهجد یې ونکړه دعای وې فرض مول لړو دې حیران شو چې دا څنګه چل دی تهجد یې ونکړه نفل یې ونکړه صحیح عبادت د شپې ونکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جنتی دی بیا خیال کو کې دي شي اورز د بل ورځ بیا وګورو په سبب باندې بیا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د قشان سملا تو صادر واغستو په سوري کې د ګوري دا صحابي بیا راغی صادر واغستو دعای وې او سملاستو د سحر د الله اکبر سره را پاسې دو بیا د حیران شو پدری مشپه باندې بیا د قشان عمل شو نو د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دنه صبر نشو الته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان او ویناوا هغه کې خود دروغ کې دي نشو رښتینی خبره وا دلته د صحابي عمل ته چې ګوري د شپې نه تهجد شته نه نیک عمل شته نه بل شته صرف په سنت طریقه باندې سملا تو دعای وي او سحر مانځه تر پاسې دو دته وي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي اخر ستا عمل سره کم یو عمل کې دا بس دغه عمل مې دا تولیدو خو چې کله هغه نه عمل خامخاشته دي نو بیا دا صحابي وته فرمایي وی نور خو ما د عمل یاد نه دی او په دې ځړې وته لاس کې خو دو وی زما د ځړ چې دی
نو په دې زړه کې د هیڅ یو مسلمان د پاره په دې کې حسد کې نه بغض نشته، نه د چا مال ته خفه کېږم چې دا مال ول الله ولې ډېر ورکړی، نه د چا په مال باندې مې د چا سره حسد راځي، بس زما دا زړه مسلمان ته صفا دی. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی فرمایي هذا هو دقه عمل دی، دا کم عمل چې ته وې دقه عمل دی، د عمل د وجې نه الله تبارک وتعالی ستا دپاره د جنت فیصله کړي، نه تهجد شته، نه روژه شته، نه لوی عبادتونه شته. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه غټ عبادتونه ذکر نه کړل، خو دغه یو عمل د خیالو چې د ده زړه بل مسلمان ته صفا دی، حسد پکې نشته، بغض پکې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صحابي جنتی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یا بنی اے بچیا کچری ستا دا طاقت رسی چې تو سبا کې او بیګا کې پداسي حالت سره چې ستا په زړه کې د چا سره بغض نه، د چا سره حسد نه، د چا سره کینه نه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کدا کولی شي نو دا کار وکړه، دا زما سنت دی، او څوک چې زما د سنت سره محبت کوي هغه به زما سره په جنت کې. دا نه دی ویلي چې څوک اوږده اوږده رکعتونه کوي، څوک اوږده اوږده تهجدونه کوي، نه، دا خپل زړه دا د خپل د بل مسلمان دپاره پاک وساته. حسد بغض به خامخا راځي، چې راځي نو د هغې د لرې کولو خپلې طریقې دي انشاءالله په هغې باندې به عرض وکړو. مختصر عرض کوو چې د کم یو سړي سره د کینه او بغض حسد دي هغه ته ډېر زیات سلام کوه او د هغه دپاره دعا کوه. بس دا د کینې او د حسد بغض د لرې کېدو زبردست عمل دی. الله دې زمونږ زړونه مسلمانانو ته صفا کړي او الله دې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د وینا مطابق زمونږ مینه محبت یو بل سره پیدا کړي او الله دې زمونږ د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं.